اللهم صل على رسول الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. درود शरीफ पढ़िए अल्लाह। उर्दू वाली कोई है? थोड़ा पश्तो वाला है, थोड़ा पख्तो वाला है। د انسان په اعضاو کې یوه وړه غوندې ټوکړه ده، ژبه ورته وایي، لسان، زبان. دې په باره کې علما وایي چې جرمه صغیر، جسای ډېره وړه ده، و جرمه کبیر، او جرم یې ډېر زیات ده. ژبې نه وایي. لقمان حکیم صاحب ته یو وارې خپل ملک ویلو چې ته چا سره دا چې کار یې کولو، یو پسه یې ورته راووستو چې بده کې ټول نه کومه خوږه غوښه وي، خوږه غوښه، هغه غوښه موږ ته دینه راوړه. ما ته وکړه چې پخه کړه، هغه ژبه ویې ورکړه، ژبه پخه کړه، حلال یې کړو، ژبه یې ویې کړه. بیا یې ورته ویلو بل ځای باندې بیا یې بل پسه ویر کړو، دا حلال کړه، ده کې چې کومه ټوله ترخه غوښه وي هغه راکړه، بیا خو حلاله خو چې ترخه وي. بیا یې ژبه ویر کړه. نو هغه وایي ته خو ماته دواړه ولې ژبه راکړه؟ هغه ورته ویلو چې ژبه چې خوږه وي نه خوږ شی بل نشته، او دا چې ترخه شي د تریخ شی بل نشته. درود شي وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغلو چې یا رسول الله، ته ما باندې ټول نه زیات شاید کوم شي ډېر خطره کوي، کوم شی ډېر خطرمان ده ما دپاره، کوم شی ما دپاره ډېر نقصاندېه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ژبه ونیوله چې دا ژبه چې کوم ده په دې باندې ډېر توته فکرمان دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بو د خپلو صحابهو تزکیه کوله، هغو اخلاق به صحیح کولو، د هغو طرز به صحیح کولو، د هغو د زندګۍ رخ به صحیح کولو. نو چې چا کې به کوم شي کمی کتله، د هغه شي تاکید به ورته کولو. که چا کې د مور پلار ذات کام و، هغه ته د مور پلار ذات خبرې کولې چې مور پلار ذات وکړي. او که چا کې د ژبې کمزوري تیز بو، غصناک بو، هغه ته به وي چې ژبې ته خیال وساته. ځکه چې خو د انسان خو هر یو شی داسې بیماري ده چې هغه کې پیدا وشي، هغې بیمارۍ که دې علاج نه وکړو، هغه نه خو انسان هلاکېږي. لکه څنګه جسماني مرضونه نه هلاکېږي، داسې د روحاني مرضونه نه هم هلاکېږي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیلو چې تاسو چې کوم ده د خپل ژبې حفاظت وکړه. په دې تو چې دوه دغه د مستوي دي دوړې د دوه په منځ کې چې کوم شی ده، یعنې ژبه، د دې حفاظت وکړه. بدزباني، سخت زبان، دا چې په کوم شي کې میلاو شو، هغه شی دا داسې زهر ده چې هغه ښه خبره خرابه کړي. کوم سړی سختې خبرې کوي، تاسو وګورئ، د هغه خوږه خبره بده لګي، هغه کې ترخوالی راشي. خبره ښه کوي، خو خبرې کې دومره سختي وي چې خبرې نه لکه څنګه زهر کې میلاو کړي، هغه شی خراب کړي.
او دا سره دې ته ترخه خبره داسې خوږه ته پیش کړي چې تو ته خوند ډېر شي. نو د خولې خبرو په انداز کې ډېر لوی فرق ده. ځکه الله رب العالمین جل جلاله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي وقل لعبادی مو بندگانو ته وایه. څومره خوږه خبره ده. داسې نه چې انسانانو ته وایه، مو بندگانو ته وایه. د ټول د فخر خبره ده د انسان لپاره چې الله تعالی ته خپل بندانه وایي چې مو دوی مو بنده ده. چې مو بندگانو ته وایه چې داسې خبره ده کوي چې هغه ډېره ښه خبره وي، ښه انداز دی کوي، ښې طریقې دی کوي. شیطان کار دا ده چې د ژبې په وجې سره تاسو ګمراه کړي، تاسو خپله کې بګاړ کړي، تاسو کې فساد واچوي، تاسو په منځونو کې فرق اختلاف واچوي، په خپله کې وجنګوي. یقینا ان الشیطان ینزغ بینهم، یقینا شیطان تاسو خپله کې جنګوي. دغو خبرو په وجې باندې زیاړې کوي، سختې خبرې کوي. خبرې سختې نه وي، دي په سختۍ کوي. دې کې ټول دې پوره تعلیم ده، علماو دې پوره ده، د عوامو دې پوره ده چې ټول د خپلې ژبې ښایسته کړي. موسی علیه السلام ته الله رب العالمین جل جلاله فرمایي چې فرعون ته ویې شه، بیا یې ته وفرمایل چې دوی ته نرمه خبره وکړه چې دا شي چې الله نه وویرېږي، هدایت ته میلاو شي. نو چې ولنه سخته ورته وایي چې پوه شي وایي هندو دا لرې راشه، ته ته یوه خبره کوم، هدایت ته کوم. نو هغه هندو په چې کوم دغه چې په اول نه یې هندو نه ویلو که یا کافره دا دې راشه چې خپله کې څه وکړو، دا د غلط کار ویلې کوي، وا بدعتي، وا داسې وا داسې. دا پیغور ده، دا نصیحت نه ده. نصیحت بل شی ده، پیغور بل شی. تاسو وګورئ اکثر دې پوره د موږ په بیانونو کې پیغور نه بل څه نشته. که سیاسي بیان مو دغه هم پیغور ده، که دیني بیان دغه هم پیغور ده. پیغور نه موږ بل څه نشته. موږ ته پیغور دي، تاسو طعن وکړئ، طعن ده. نو یې چې بل نو دې نه به ته څنګه چا ته نصیحت وکړې؟ نصیحت خو ونه کېږي چې ته ورته خوږه خبره وکړې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله الله رب العالمین هغه ته حکم وکړو چې د خپل قوم ته د پیغام ورکړه، اور نه یې بچ کړه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صفا په غونډۍ ودرېدو. تاسو ګورئ ان الصفا والمروة من شعائر الله. په دې ودرېدو خلکو ته یې ټولو ته هغوی مخکې هغوی دستور و، یو رواج یې و چې کوم سړي به یوه اهمه خبره کوله نو هغه به اعلان وکړو. په غونډۍ به ودرېدو، په یو ځای په غره به ودرېدو، بلکې بعضو به خط وبسلو چې دا غټه خبره ده چې که نه کمیس به لرې کړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم اعلان یې ته وکړو. چونکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول دا ایمان وو چې دا یقین وو چې دا په دنیا کې دروغ نه دی ویلي، د امانت نه خیانت نه کړه. دا یوه ډېره اهمه خبره به کوي، ډېره خطري خبره به وي او ډېره سخته خبره معلومېږي. داسې خلک ټول جمع شو چې تقریبا څوک پاتې نه شو کور کې، ټول تر منډې ووالې. چې کله ورته راغلو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې زه تاسو ته وایم تاسو داسې خبره زه وکړم چې څټه دی ما زه په غره باندې ولاړ وم، زه په غره باندې چې کوم ولاړ وم، د غره نه څټه یو فوج روان ده، تاسو باندې حمله کوي، تاسو ومنئ. هغه وایي چې یا رسول الله نه غلطه خو پیغمبر نه چې موږ به دا خبره پیغمبر خو وو، خو دوی ته خپل ځان نه و جوت کړی. نو هغه ورته وایي چې تا خو چې کوم دی محمد تا خو موږ صلی الله علیه وسلم تا خو موږ ته په دنیا کې دروغ نه دي ویلي، نو تا خبره موږ منو. په دوو وجې یې منله. یوه وجه خو دا وه چې ته په کوم ځای ولاړ یې په هغه ځای موږ نه یو ولاړ،
ځکه چې په غره ولاړ وي نو هغه ته څټه د غره څټه ته ظاهر ده او د غره هغه چې کوم مخ خلک ته ناسته دا ته حاضر ده. زه په دې کمرې پوس ودرېدو دلته کې د سیان کې خلکو ته یې چې دلته که تاسو زه وایم تاسو ومنئ هغه په دوو وجو مني. یو څه صادق ده په دې خپل مني، خو بل دا چې دغه ځای باندې ولاړ ده چې هغه دوی نه کسي او هغوی د پوس چې ولاړ ده داسې کسي. نو مطلب یې دا و چې ته خو سچه یې امین یې ته چې موږ ته وایي او په لوړه په داسې ځای چې ته نه کتلی شي. انبیا علیه السلام په داسې ځای ولاړ وي چې الله سره تعلق وي، الله نه ورته خبره میلوېږي د پوسه نه او هغه کوزه خلکو ته خبره رسوي، عوامو ته خبره رسوي. هغوی ته ویلي چې زه که زه تاسو ته وایم چې نه وره روان ده څه ته نه هغه نه تاسو ومنئ چې موږ منو. نو انبیا علیه السلامو نظر په د خلکو په زړونو باندې وي چې که دا زړونه دوی خراب غرسي نو داسې ورته نه ویلو چې ګوره یمن سره موږ جګړه ده، یمن سره موږ دا مخکې موږ ته کعبې د حمله هم کړې وه. د یو د دنیا شی ورته ونه ښیلو، یو شی ورته نه ویلو. د دنیا شی، د دنیا مال ارته د فقیرانو دپاره به یو ترتیب برابر کړو، د غریبانو دپاره به یو ترتیب برابر کړو. ټولې شی خبرې وې، ټول منلې وه ورسره. خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې پوهېدو چې که زه دوی ته د دنیا خبرې وکړم نو دوی به دنیا سره ولګېږي، چې زه به کې نظیم ولګم، بل به زه به کې څه ولګم که نه، زه به کې سیکورټي والا شم، زه به جرنیل شم، زه به داسې شم، زه به داسې شم. نو بدشاه یې ته نه کړي مخ ته، فقیري وي ته مخ ته کړه. مې ته ویلو چې تاسو چې ما منئ نو تاسو باندې ګویا لوی افت روان ده چې هغه څه ده چې کفر اور ده، کفر یې اور ده، چې کفر یې نقصان ده. تاسو داسې وکړئ چې د الله نه سوا د بل چا بندګي مه کوئ، نو تاسو به کامیاب شئ. هغوی خفه شو چې موږ خو اوسه پورې د بوتانو سره طبیعت لګېدلو ته خو ډېره لږه خبره ورته وکړه. خو بهرحال هغه داسې خبره نه یې ته وکړه چې هر څه راشئ کافرو راشئ، هر څه مشرکانو ټول راشئ. دا خو خبره نه ده، خبره به ته سوال نه په خوږې باندې کوې، په طریقې به یې کوې. د طریقې خبرې خپل خوند ده، خپل رنګ ده. ټیک یو سړی راغی ته خبره وکړي ته به یې خوشحال شي، بل به ته خبره وکړي چې ته به یې خفه شي. وی ته وایي چې څه که نه دوه ملګرو خپله کې ثبات ده، ټیکاله یې پخلې ده. هر سړی ځان به ډاک کړي، ځان به ډاک کړي. هر سړی ونه غره موږ سره ټیکاله راسره ونه غره خوند یې وکړو، هغه نه یې خوري چې داسې وي چې الوږه مړېږه. بل یې ته وایي چې صاحب اصلا تاسو خو که نن د موږ سره ټیکال ته کښېنئ موږ ته به دې خوند راکړي. دې خبرې خوند وکړو که بلې خوند وکړو. نو خبرو کې فرق شته. یو صاحب چاته نصیحت وکړي هغه نصیحت په چا شر ونه شي، هغه یې خلکو ته اصلاح ونه شي. بل صاحب هغه خبره یې ته وکړي خو په ښه رنګ به یې ته وکړي، هغه نه به خلکو ته هدایت میلاو شي، خلکو ته صحیح لارې به روان شي. نو دا دې خبره د علماو دپاره هم ده، د عوامو دپاره هم ده، د حکمرانو دپاره هم ده چې حکمران داسې مه کوي چې د چا باندې زیاته وکړي بیا دې چې ما مو کتو که نه مو وکتو. انبیا علیه السلام به چې په چا باندې به تکلیف راغلو، د عذابو په راغلو نو چې افسوس تاسو ته موږ ویلي وو، خفه وکړه شو چې دا کار ما کوې، داسې هلاکت به راشي، کسې دا کسې تکلیف تاسو ته پېښ شو او به هلاک وو، مړه به وو، خبره به یې نه اورېدله ځکه چې وشو لو بړو دنیا نه، خو هغې باوجود به دوی دا خبره ورته کوله چې تاسو ته موږ ویلي وو داسې ما کوې، کسې تکلیف ته ورسېدو. یا اسفه دا داسې سلفوال ورته بیان کړو چې هغونه به ورته افسوس وکړو. تا موږ زه خفه یم
خوشحال نه یې لکه څنګه چې خپل بچه ووایي هغه ژاړي ته وایې چې ته زه په دې ته ویلې وایې داسې دا ویلې تا ته تکلیف رسېدله ته به داسې نه کوله که نه پوه شې د ټولې د خبرې څه شي دي د خبرو نه جنګونه جوړېږي خپله کې شیطان توس جنګول کوي حسن خبرونه شو خبرونه ښه پیلوېږي بدو خبرونه بد پیلوېږي یو خو بعض خبره په خولې مارو به سره د انسان ژبه ډېره قیمتي ده د دې ژبې ډېر لوی قیمت ده د دې خبرو ډېر قیمت ده ګوره سلو کول کافر وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه مسلمان شو ګوره مخکینه کفر ته معاف شو جنت ته بدرومي دا په څه شي روان ده په دې روان ده چېرې ده د الله رب العالمین دی وحدانیت اقرار یې وکړو که د په ژبې نه وه کړې نو ټیک ده که د زړه کې یې کړې وه مسلمان خو به وه خو خلکو مسلمانو مقبرې کې نه ښخوله ځکه چې دلته خلک مسلمانان نه یې نو دا ژبه ډېره قیمتي ده خبرې ډېرې قیمتي دي ته چاته وایې په ګویان دي چې ما ته د زوی دي پرته لور غواړه مولا خپله کې مو نکاح وتړلو نکاح دوه الفاظه دي تا ته مې درکړې ده بلې چې ما قبله کړې ده په دې خبرې مې دواړه خندانونه خپله کې جوړو شو خندان خپله کې ملګري شو مخکې لرې وو مخکې خپله کې خپل نه وو اوس چې کوم ده کراچۍ نه ښځه کړې ده کراچۍ ولایت څه شو سخرګانۍ مې ده مو خوریونه دي په کراچۍ کې ته خوریونه څه کوې مو سره څه شه کړې ده یوه خبره مې وکړه په د خبرې باندې څه شو هغه مو سخرګانۍ شوله هغه مو خوریونه شولو زه یې څه شوله زه یې زوم شوله زه یې دا شو زه یې دا شو خپله کې ووایه خپلوي خپله کې جوړه شوه په څه شي باندې په دوو خبره جوړه شوه څلور پنځه زامن دي لوڼې دي ښه کور مو آباد ده یو دوه درې طلاق مو ترې واچولو څه درومه دواړه خندانونه ډېره خپله کې محبت یې وو تعلق یې وو کور خو خود وجاړ شو د یوې خبرې واجې نه او څه شو دا ټول خاندان وجاړ شو دوه خاندانونو خپله کې افتراق راغلو خپله کې جدایي راغله خپله کې جګړه راغله د څه شي راوسته د تودو خبر راوسته چاته پیغور دې وکړو هغه محکم مفکړه و سړی مفکړه و رسوي چې خپل مو ده یا یې مو ورونه څخه طی شوې وه یا یې موټرونه ځینو څخه طی شوې وه که هغه اقدام په وکړو خوږ یې کړو یا څه وکړو یا یې مړ کړو خو ګرام دو وکړو یا هسې وایي چې د الله دې په معاف کړه ما ورته به الله جنت راکړي خو یو پښتانه دي که نه چې کله څو وخته تېر شي هسې جګړه راغله چې ورور دې وګټه پلار دې وګټه تره زوی دې وګټه او دا وکړه او دا وکړه هغه معاف کړه دا یې ولګېدو ډازه ډازه ساه یې وویشتو دا یې سره جرم کې شریک ده ټیک ده قانوني جرم کې ونه وي تا به حکومت نه ونیسي دغې باندې تا ته به شریعت مخ نه ترې واړوي ظاهري حکم سره لحاظ سره خو په قیامت کې به ته سره شریک وي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د بل سړي په مرګ کې په نیمې کلمې سره تعاون وکړو ورسره مدد یې وکړو دا ورسره شریک ته په مرګ کې د څه شریک کړې نه خبرې ساته په څه شي چې سره ویلې مړ کړو د پیغور یې مړ کړو د پیغور چا په څه شي کړي په دغه ژبې دې ورته وکړم دوی ښځې یوه ښځه وه د ښځو کې د خبرو بیماري ډېره ده دوی ته سیخ خبره ډېره کمه ورځي زده یې نه لکه څه بلا ده کوي ته د سیخ خبره وکړه دوی به کږه خبره پرته کوي خوی کې کږواله ده نرنه کږواله وي په دواړو کې شته فرق په دواړو کې خطایا شته دي نر یې چې زه چې کوم د بد شوی ته مو خبره نه ونه ته مو غلام یې دا غلطي کوي خو خپله کې تاسو یو کور د مسلمان یې خپله کې وړی هغه یې ښځه چې شتان یې هغه یې کور مالک ته بار مالک یې
تی مار کارونه کوي ته کور کې بس هغه د کور بچاله کور نظام سمبلوي تی بار نظام سمبلوي ته هغه وشله ته نو مولا ته چې مولا مو ته خو څه نشي وکړ چې شتان چې روشي یو څه کوتاک ته یو دوه په ما چولې وایي تکلیف راکوي هغه ته وی چې شاته یوزه ته کوم ته یوزه ته کړه دا دا ته ویس چې کله چې شتان څنګه پر کور نه وځي دا د دوه غوښو د بزوم غوښو کې نه کېږي چې نه پرې نه وځي کس که پرې وته به دې ته ویزه سر درومي چې خوښه نه ده زوم کې یو ته ویس بوکېږ دا ورو څه به لیکلي وي د کش مرشي کړي لکېري مکېري به ته واري هغه غوښ کلاک دا غني ولا چې شتان راوړو څه خبره وکړه دوه خبره کوي ته ویز ورزي تی سوچ وکړه بس چې را دوشه دی یو غوسې قبیله نن ځکه چې دا غي وګوره مو ته غوسه وکړه او دی هېڅ نه ویل سبا ته بیا راغلو غوښ کې بیا وټومبلو څه ده تویز سبا ته بیا هغه ډېره رویه شا شوه ځکه چې به رویه شا شي بیا خبره خپله ښه کېږي خبره خو دې نه خبره په ده چې هغه چې ښه ده چې زه په بار شوه زه په باره شوه درنه چې زه په بار شوه خبره خطو کې خپله کړي څه ته خپله خوښ چې شتن خوښ خپل لور ته شتني کوي ځان پرې براوا کس ځان پرې براوا ظالم یو لور دی لور کار دی خراب هغه نه پلار خپه شو وینه پته ازور کوي ګوره کسې ته خو چې پلار باندې چې کله تکلیف راغلو په ښځه چې شتن مې چې تکلیف راغلی ښځه تکلیف وده که نه که نه ده او چې شتن باندې بوژشته شي څه فایده یې ته ورسوله هغه ته یې خود څه اکثر دې پوره ده د لوڼې د میانو نه خرابېږي خیر دویمه رېس تېره شوله نوره شا شوه درېیمه رېس تېره شوه نوره شا شوه ټول نور ښه شوه چې وخت ته تېرېدله دومره غټ سترګې راخواستو راوړو ملا ته یې راوړی چې ملا صاحب دې تا تویز خو داسې بختور تویز و چې کله مې شروع کړې ده داسې په چشتن ګرونه شوې داسې سره موعظات کوي تا ته خدای اجر درکړي نو بیا تلیفون هغه سبا کې مدرس تویزګاه خو نه و هغه ته ویلي پرګر شو چې موږ ته به تویز شي ځکه چې چرګ ملویږي د خو بهترین د خو ډېرو خلکو مسله ده هغه وایي چې خدای بندګانو تویز نه و دغې کرښې مې والي وي دغسې خو دا په تویزو څه پوهېږي نه چې بیا څنګه دا جوړ شو چې داسې و چې مو ته پاته وه چې د ښځې کې مو ته غوسه مو لمېږله مو چې دا دواړه ګرم ترونه دي چې دا خپله کې مېلو شي دونه هغه ته دا بلپونه یې سیزي وي نه داسې وکړه چې دو ته که نه دې ته نن دي چې واحد ویلې صبر ته وکړي بس چې ښه شو بیا دو ډېر ښه دي خپله کې نو مو ځکه تویز هغه کې نه و مو دې چې خولې هغه کې واچوه څه ده غوږ کې یې ونیسه نو دا خبره مو دې پرې کوله چې د انسان دا خبرې دا د زهرې جوړېږي د جګړې جوړېږي د په کورونو کې مصیبتونه جوړېږي غیبت ته ګوره که څه چې کومې ځینو کې غیبت وي کومو کورنیو کې ځینو کې په وروڼو کې اولونه خپله کې جدا شي په قوم کې غیبت وي قومونه جدا شي خپله کې پیغور وي خپله کې به زړه تریخ شي خپله کې الله تعالی چې تا یو ځای کې خطا یې وکتله بیا یې افشا مه کوه بیا یې په خلکو کې مه پیلوه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ما پیلوي خبرې د نن سبا چې ډېرې فتنې جوړې دي یا په اخبارونو کې تاسو ګورئ بدې خبرې پیلوي لیکلی شي داسې کې فلانکي ځای کې داسې وشو فلانکي ځای کې داسې وشو فلانکي ځای کې داسې وشو تاسو به واورئ که نه خبرې داسې فلانکي ځای کې مړی وشو فلانکي ځای کې بیا داسې برایي وشوله بیا هغې علاج خو وینه که علاج وکړي بیا به هغې سزا میلاو شي خلکو ته به عبرت حاصل شي
نسزه خو بیا وینه نو دا په ټي وي باندې په یوټیوب باندې په خبرونو کې په خولې باندې دا ټولې خبرې موږ واورو که صرف هغې نه خلق اصلاح نه رسي نقصان څه وشو چې کوم خلک بېحیا شو هغه نور بېحیا شو سره ځکه چې هغه خو مخکې پرده وچاته شوه بل نقصان څه وشو چې کوم خلکو کې د شر او فساد خو وو خو د معاشرې نه د به و چې شرم د څنګه به خبره کوي ته چې کله پاته ولګي چې بل داسې کي بل داسې کي هغه چې زه به مو څه چل زه به کوم داسې کور کړم بیا هغوی سره هم خپله شروع شي سره د فحش خبرونه بېحیا خبرونه د بار بار چې د ډوونو تاسو ووایئ مشعل ډیډو ده د ډیوارې ډو ده دا چې دا لګیا دي د محض مقصد دا چې د بېحیا خبرې کوه چې بېحیا خبرې پیلو شي په دنیا کې و بل څه کار ده مسلمانو خلاف خبرې کوه مسلمانو حکومتونو خلاف خبرې کوه تاسې ووایئ ټوله دا یا رډوون دي ټي ویګانې دا ټول بېحیي پیلوي اکثر چینل چې کومې کسې بېحیي زیاته شوله دا ویلې چې دا بعضې خبرې دا زیاتې شولې نو الله تعالی جل جلاله موږ دې نه منې کړي وو چې تاسو د چا برهي ما بیانوئ پیغور ما کوئ چاته زیانې ما کوئ چاته شیرې ما کوئ لیا پلیا بلا وجه خلکو باندې بهتان ما لګوئ دروغ ما دا ژبه ځکه یې چې جرمونه یې ډېر دي او جسا یې څه ده وړه ده امام کسایی او امام زیدي دا دوه د یو وچ قاریان دي دوی وارې خپله کې دواړه د هروشي رحمتالله په زمانه کې په دربار کې حاضر وو ماښام لمونځ ته د کوفې قري ودرېدو وخت ته کسایی رحمت الله علیه هغه کې منځ کې خطا شو د احوال چې غیله قل یا الکافرون یلو منځ کې بند شو انسان بندېږي کله چې سلام واړول هغه ته وګوره کنده قری ته کوفی قری ته چې په قل یا الکافرون کې څه ده سورت کافرون کې هم بند شو الله جل وړي کوم سورات ته په دې کې څنګه بند شو بیا الله تعالی کوله چې امام یزیدي چې کوم ده دوه وارې مخته شو دا عالم د قری و دې غټ قری و دا دونه چې کوم دا روایتونه ارسي نو هغه چې کله مخته شو ته هغه په سورت فاتحه کې بند شو اوس څه وکړي هغه بیا بل سورت ویلو اذا جاء نصر الله پورې شو دا اوس څه یې د سورت فاتحه کې خطا شو سلام یې بله لار نه وه السلام علیکم بیا ویلو چې خپله ویلو چې د خپلې ژبې حفاظت کوئ ډېرې خبرې مه په کوئ فتبتلا پس میاشت کې وپرېوځي یې چې د بلاوانې چې کومې دي مصیبتونه دا د ژبې پورې تړلي دي نو د ژبې صحیح کې یو هغه ده یوه بوډۍ ده قیس بن سعد بن عباده یوه په زمانې کې د ګورنر مصر ګورنر لګېدلی و نو بوډۍ راغله ټنډۍ یې سره ده ویې ته چې صاحب زموږ په کور کې خو نه میږه شته نه کرله شته یو شی نشته نو هغه هوښیار سړی و قیصر ویې ته چې الله د بوډۍ کور ته غنم ورسوی ته غوی ته ورسوی د وچه غوښه او دا دالې وغیره نو چا ورته وایي صاحب خو خپلې کور صفایي بیان کړه تا ورته دا خبره ته خو ډېر مهرباني په کوي ډېره پاکه ښځه او ډېر صفایي سره خپل څه ده خپل درخواست پیش کړو چې څنګه پیش کړو هغه چې د مطلب دا و چې موږ په کور کې غنم دانه نشته
چې میژا یې وخوري میژا خو څه شي پسې څي که نه میژا څه شي پسې څي یا غنم دانې پسې څي یا وربشې دانې پسې څي یا بل داسې څه خوراک شی وي چې هغې پسې میژا راشي ځان سره یې اوچات کړي مطلب دا چې د خوراک هغه یوه ذره نشته چې تکرار یې وکړي خو تعبیر ډېر شوی ته کړی و تعبیر یې ته ډېر ښه کړی د خبرې تعبیر څنګه کوي یوه ښځه راغله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته نو حضرت عمر فاروق رضی الله خبرې باندې مشغول وو ته لیکلي کول حکومتي چارو هغاسې بورکې کې کېناسته ډېره حیا وره ښځه وه چې څنګه یې راغلی دا چې څه د خدمات یې څه ده هغه وایي چې بس مو صرف د خپل چشتن صفات کوونه وو چې دومره ښه سړی ده چې ټوله شپه دو د الله په عبادت ویدول او ټول هره ورځ روژه نیسي نو هغه عمر فاروق رضی الله عنه مصروف وو مصروف سړي ته کله کله بې خبرې فکر ویر نه شي نو هغه ویلو چې تو ته الله تعالی اجر دي چې د ښځې خو ښې ښځې خو دغسې وي چې خپل چشتن تعریف کوي بس هغه پوه شوله روان شوه لاړله چا بارې فلانکي بس لاړله ابی بن کعب رضی الله تر هغه کې ناست و ته وایي چې ته چې کومه ده صاحب د ښځې خو ګیله کوله چې څنګه ګیله یې کوله داسې کوله ګیله چې چشتان مو ته مخ نه رړی سره خو تعبیر یې بل نه بده کړی دی ته ټوله ورځ روژه نیسي ټوله شپه عبادت کوي نو ښځې سره کومه موقع شوه بیا سهار وبللو هغه ته یې سرته یې ته فیصله وکړه ځکه چې توره خبره نیولې ده پوه شوی څور نه بعد دا نور د خپل کارونه کوي دین چارې ده کوي هغوی ته چې الله رب العالمین جل جلاله څلور شتو اجازات ورکړه مشترکه ده بس درې دا دین چارې کوي څه کوي کوي نه خو یووالی څه شی کوي بي بي سي به ته ورکوي نو خبره مو دا یې پرې کوله چې تعبیر ډېر لوی اثر وي چې ښه تعبیر دي ښه تعبیر وکړي نو ښه تعبیر خپل اثر ده چې تو کله خبره وباسې د خولې نه دا علاج ده چې کله تاسو خپل خولې نه خبره وباسې اول ګورئ چې دا خبره صحیح ده غلط ده که صحیح ده ته نو دا سوچ چې وکړې تو بلندې خبرې کامې شي سوچ خو کوي چې جایزه ده ناجایزه ده او که بیا کله د خیر خبره ده جایزه خبره ده د کولو ولا خبره ده بیا طریقه هغې ته کسه چې په کومې طریقې یې وکړه مثلا یو علماتو ته راغلو مشکوشین ټایم ده تصحیح به جلموز وکړلو نیمه طریقه خو دا ده چې صاحب چې کله به خورئ که زه یوه خبره شوله علما ته ویل علما ته مهمان ته ویل علمانو ته چې ته چې کله به خورې نو هغه به څه ځواب کوي که پښتون یا څه یې چې نه خورم الور یې مړېږي داسې یې خوره تاسو چې کله موږ سره بوي که چا سره بوي هغه به چا سره بوي اوتر خو شته که نه که نه بخوره بتکلف یې دا موږ ډېره ښه خبره کوو بیا کوو بتکلف یې ټیکال دې خوړل ده که نه ده خوړلی هغه شرمونو کې هغه چې خوړلی مې ده هغه یې پرونیز ټیکال دې خبره کوي یې سبي نشتي خبره کوي نو ته چې سره کښېنئ طریقه خبرې تعبیر ده تاسو کښېنئ دې ته انشاءالله فوراً ټیکال وباسم خو ولته چای ته خو طبیعت نه کېږي څه وي چې پاتې ولګي کله ټیکاله بلته کې خوړلې وي ته جنات صاحب مو ټیکاله خوړلې ده یا ته چې که نه نو داسې مه کوئ چې تاسو ته لګیا شئ که نه ته پسونه نه کوئ خبرې داسې خو موږ کور کې ټیکاله نه خورو پښتانه چې ته وایي چې ټیکاله به خورئ داسې نه خورو نو د خبرې تعبیر زده کړئ د خبره زه اوس کوم څنګه یې وکړم څه طریقې یې وکړم په ښې طریقې یې وکړم که په غلط کومې طریقې سره یې وکړم الله رب العالمین د موږ ته
توفیق راکړي چې موږ په دې خبرو عمل وکړو. ته چې کومه خبره خوري نو باسي استاد صاحب موږ ته خبره کوله شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتي تقي عثماني صاحب دعوت برکاتهم دا ویلو چې تاسو چې کله خبره کوئ داسې یې چې زه دې میزان په تله کې تله سبا ته دا خبره به مو تللی شي چېرته کې قیامت کې چېرته کې تللی شي په میزان کې به تللی شي. نو سوچ ته وکړه چې څنګه کوي درنه خبره وکړه خوږه خبره وکړه ښایسته خبره وکړه. جنګ خبرې خپلې وي هغه جنګ خبرې جنګ نه ده ته جنګ جوړ کړه وچ کور کې. نه ته
حمد الشاكرين. والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى النبيين الطاهرين. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آت الوجوه لله الحي القيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. يا الله تقبل معافك، تقبل رضا نسيك، تقبل السيء وتقوي ترك نسيك. يا الله ملكون الدين السيء قبول اور مقبول خدمت وخصت لك. الله رب العالمين لنا جعل ولكم الجريم يقبل إصلاح بنيات من جمع شريف. الله رب العالمين عافية سرى سلامت كيسر رب العالمين دو سيء إصلاح. الله رب العالمين لنا جعل أقبل زمان سيء تعلق التنسيب فيه. يا الله أقبل كل خاصة التنسيب فيه. يا أرحم الراحمين طاقة الله رب العالمين تعطي سنة التكريم. يا الله يتم خلق محتاج معك. يا الله خلق من قانت محتاج معك. يا الله رب العالمين جل جلاله مش تمام ضرورتنا تمام مشكلات رب العالمين تحلك كل ضرورتنا متقبل. يا الله يا أرحم الراحمين الشديد الشديد المستلك. يا الله يا فتين الفتنين المستلك. الله رب العالمين جل جلاله شكون نعمتنا جبا خيجنا رسولنا شيء مال دولات تتمرى عزت تتجه تمرتلب العالمين نعمتنا الكلي يدغون كل نعمتنا سيء استعمال تفيرا يكون تنجي تخش عليه رب العالمين جل جلاله. يا الله غير طريقة استعمال كل للأقوال مرتفيق راكي. يا الله من التهر خير نصيب. يا الله شر نموذج. يا رحمن الرحيم جل جلاله المراد من الكنوز من الملك يا رب العالمين تمام مسلمانوں واسنا كلنا اشترافنا في طرفنا هر طرفنا هر قسم حفاظت يا رحمن الرحيم جل جلاله جتكون کی دل ایمانی جوړي رب العالمین ټول یا الله د علم د رشد د خپل محبت او د هر خیر مرکز وګرځولای. يا رب العالمين لك اتحاد فتح محبت نصیب کی. یا الله چې دین کو کوټونه دي رب العالمین هغه کوټونه لري خپل فضل کرم سره لري رب العالمین جل جلاله ته مدد ورسره کی. الله رب العالمین جل جلاله کوټونه لري ایدور رب العالمین خلقه ثم ذريات ثم ذريات ثم سهولات. يا الله خپل د غیب د خزانه پورا کی رب العالمین جل جلاله. یا الله چا کو کنه چکه خاتم کی تکلیفونه خاتم کی بیماری خاتم کی کہ رب العالمین یا ارحم الراحمین من در خیر ومن اموال کی لشر المستر کی الشديد شر المستر کی الفتن الفتن المستر کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عملنا سوا تصبر